د صحت په شعبه کې د نړۍ په 195 بېلابېلو هیوادونو کې پاکستان په 154 نمبر باندې دا مهال ولاړ دی. حال دا دی چې زمونږ او ستاسو په چاپېرچل کې داسې ونې بوټي چې د هغې نه موږ میډیسن یا دوايانې را پیدا کولی شو، خو بیا هم زمونږ او ستاسو د پورا ملک او بیا که دا خبره موږ راولو پښتنې ټولنې ته، پښتنې سیمې ته زمونږ د پیسو یوه لویه حصه چې د هغه په مرضونو باندې لګي. زمونږ په کور کې خامخا یا زمونږ مورجانې یا باباجان یا ترور هغه چې مریضه شي نو زمونږ سره چې څه ګټه وټئ هغه موږ په هسپتالونو کې پرېږدو، تر دې چې اوس پسې خلک جیدادونه هم خرڅوي په دغه مرضونو پسې. مرض به راځي ځکه چې نیچر دی د هیومن باډي خپل یو سټرکچر لري، مرض راتله څه بده خبره نه ده. خو بیا انسان له الله تعالی دا وزډم، دا پوهه، دا عقل ورکړی دی چې د دې په بنیاد باندې به د ځمکې سینه څیري، د ونې پټ به څیري. ستا ګرین میډیسن نوي کانسپټ هم را روان دي چې ته څنګه خپل په خپو باندې ودرېدی شي، د دې کائنات د دغه ګټو نه کمې چې قدرت او فطرت تاله درکړي دي دا ته څنګه د انسانیت په ګټه باندې تمامولی شي. هم په دغه سلسله کې موږ نن چې کوم دغه ځانګړې خپرونه کوو، یو طرف ته زموږ کنونشنل میډیکل سیسټم دی، که موږ وګورو زموږ ډاکټرز کمیونټي په پورا ملک کې یو جالې خور کړی دی، د هغو کار زیار په خپل ځای باندې موږ ستاینه هم کوو او موږ د هغې احترام هم کوو. خو بل طرف ته که چېرته د ګرین میډیسن کنسپټ راپورته شي او زموږ ونې بوټي زموږ په کار باندې راشي او دا موږ د کیمسټرۍ د اصولو لاندې په کار باندې راولو، دا هیڅ بده خبره نه ده. یو خو به زموږ ډیزیز ټریټمنټ وشي. ډیزیز منیجمنټ یو څیز دی او ډیزیز ټریټمنټ بله خبره ده. منیجمنټ دا وي چې ته ټول عمر مریض یې هغه هسپتال ته ځي، بیا راځي، بیا ځي. او ډیزیز ټریټمنټ دا دی چې ته به سړی په خپلو خپو باندې ودرې، هغه به د دې جوګه کې چې هغه په دې کائنات کې خپل کار وکړي. قدرمنو، نن موږ خبره کوو په یو نوي کنسپټ باندې. ډاکټر اسلم پرویز صاحب چا چې په میډیسنل کیمسټري کې پی ایچ ډي کړې ده، ډاکټر دی، د دې ترڅنګ په بیلابیل انډسټریز کې هغه کار کړی دی او خپل پراډکټ هم هغه په مارکیټ کې لري. او که زه دغه خبرو کوم چې په ښه عهدو باندې پاتې شوی دی، ایز ا پروفیسر هم کار کړی دی، نو دغه خبره هم بې ځای نه ده. په ډرګ ریسرچ اینډ ډیولپمنټ کې نن سبا کار کوي. دغه سړی څوک دی؟ د دې سیمې، د منطقې، د وطن دپاره کمې خوشبختۍ د ځان سره راوړی شي. بیا زمونږ د ولس څنګه ذمهورۍ جوړیږي چې هغه شی چې ما سره په کور کې دی هغه زه ولې په کار باندې نه راولم. په دې باندې به تفصیلي خبرې اترې کوو. ډاکټر اسلم پرویز صاحب در سره معرفي کومه، ما سره اوسئ. ډاکټر صاحب په خیر راغلی، ستړي مه شئ، خوشحاله اوسئ. ډاکټر صاحب لومړی پوښتنه مې دا ده چې پوره دنیا کې وګرځېدی تاسو او بیا الله درله یو پوهه، یو علم هم درکړی دی. که بیا موږ د خپل ملک خبره وکړو نو په لاهور کې هم تاسو ډېر وخت کار وکړو، په کراچۍ غوندې مین سیټي غټ ځای دی په هغې کې مو هم کار وکړو. تاسو راغلی پېښور ته، دلته خپلې سیمې ته، خپلو خلکو له، نو دومره یو لوی مازغه، یو لوی فکر څنګه یو داسې ځای ته راتلی شي؟ د دې په شا باندې کومه جذبه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو مشکور یم تاسو ماته موقع راکړه. صرف اور صرف to industrialize my province. خپل په صوبه کې د انډسټري یو فهم، یو دغه پیدا کول چې خلک بجای دا چې لرې لرې راشي نوکریانې کوي، زموږ خام مال دلته پیدا کېږي او د هغې ویلیو ایډډ پروډکټس یا د هغې نه چې کوم میډیسن جوړېږي یا نور څیزونه جوړېږي هغه نور ځایونو کې کارخانې نشتي. او مثال زه تاسو ته دا وایم دلته نه ډېر څیزونه ځي که نه، لکه که څه تاسو سره خوږولې دغه وکړم، مزار شریف نه ځي، جاپان هغه پروسس کوي او هیپاټایټس سی لپاره د ایکسپنسیو یعنې های پرایس باندې دوباره موږ د هغې نه بیا اخلو، هغه اخلو یعنې یو قسم له. اوس دلته موږ کې دا دغه نشتي، کیپاسټي نشتي، دا موږ کې تجربه نشتي یا ساینسي ادراک نشتي چې موږ دغه خوږولې چې لوکریسي ورته وایي. د دې سنټر چې کوم دی هغه مزار شریف دی او د سیمه کې ډېر اسانۍ سره، زموږ صوبه کې ډېر اسانۍ سره هغې لپاره فیکټري جوړېدی شي. او موږ د دې موذي مرض نه چې کوم هیپاټایټس سی دی زموږ په صوبه کې ټول نه زیات دی، خاص کر ملکنډ، دیر، هزاره، دغه ډېر زیات دی او ډېر اسانۍ سره دا ډېر افیکټیو، ډېر مؤثره غوره علاج دی د هیپاټایټس سی. لیکن د هغې باوجود موږ تھاؤزنډ آف روپیز، هزارونه روپۍ خرچ کوو، زرګونه روپۍ خرچ کوو او موږ خپل د دې څیز جوګه نه یو چې موږ دا خپل پروډکټ چې دی دا ویلیو ایډډ په کار باندې راوړو. ډاکټر صاحب باوجود د دې چې دلته ادارې هم شته دی، دلته یونیورسټیز هم شته دی، دلته څه نه څه ریسرچ هم روان دی، ولې موږ
د پوره قام په شکل باندې په دې کې ناکام و چې خپل څیزونه په خپله په کار راولو څه ځای کې فلا ده ګیپ علم زه د جواب کې تاسو دا علم دوه قسمه دی که نه یو دا دی چې ته وکابلري بلډینګ وکړې وکابلري بلډینګ مین ریټاریک هغې ته موږ ریټاریک وي رټه لګول الفاظ یادول او معاشره تعالی د هغې الفاظو په استعمالولو باندې ته خپل ځان ایکسپریس کوې او تقریر کوې او دا کوې او نو هغې باندې تعالی ته هغه الفاظ استعمالوي درانه درانه الفاظ ثقیل الفاظ استعمالوي او ته خپل یو مقام پیدا کوې د هغې الفاظ دې ته ریټاریک وایي د کې ابجیکټیویټي نه وي زمونږ که ته وګورې تعلیم سره دا یو ډېر لیمیټینګ فیکټر دی تعلیم کې یو ډېر ډرابیک دی چې هغې کې موږ ابجیکټیو ریسرچ چې ورته اپلایډ ریسرچ یو دی بیسیک ریسرچ بیسیک ریسرچ زه نه وایم زه خلاف نه یم بیسیک ریسرچ will be there که تا 1000 of paper publish کړله 1000 of books دې ولیکله تا ته دا یو دغه اکیډمیک سیټسفیکشن خو راکوی شي خو ته هغې ډوډۍ خو نشي پیدا کولی ته د یو سړي ګېډه خو نشي ډکولی ته د هغه د یو درد علاج خو نشي کولی که ته د دې قابل نه یې د دې جوګه نه چې ته خپل دا علم په یو مټیریل شیپ کې معاشرې ته پیش کړي یا د دې پیش کولو قابل نه نو دا علم چې دی دا کاغذ کې خو ډېر خوند کوي په کتاب کې هم ډېر خوند کوي یو شاید زه دا لفظ دې استعمال کوم اټ مې بي سمپل دی پویټري اف ساينس ساينس کې ته پویټري دا کوي نه شاعري کوي موږ ساينس شاعران خو ډېر پیدا کړل خو موږ انفارچونیټلی اپلایډ ساینټسټ چې د معاشرې سره کنیکټ شي منسلک شي د هغه ضروریات دغه کړي د هغې پروډکټ ویلیو ایډیشن وکړي هلته جاب اپرچونیټیز پیدا کړي په بیسک ساینسز کې دا خوب کتل چې زه به جابس پیدا کم زه به ویلیو ایډیشن وکړم زه به خپل ریسورسز اپډیټ کم اپګریډ به یې کم اټ از کوایټ امپاسبل ځکه بیسک ساینټسټ چې څومره دي هغه د فنډینګ محتاجه دی هغه فنډینګ تا نه غواړي هغه کوي ریسرچ دیټ از ویری ګډ ویری ګریټ ایریا اف ریسرچ لیکن موږ له خپل هر قوم اله مخې ته ځي یا دغه ترقي کوي چې خپل ضرورتو تعین وکړي موږ له دې وخت کې موږ باندې دا به زه وایم چې اپلایډ ریسرچ فرض عین دی او بیسک ریسرچ فرض کفایه دی که و دې که صحیح دی که و دې نه که خو اپلایډ ریسرچ وی شل کم ټو اپلایډ ریسرچ او د کوم دغه په دې کې ده سمه ده ډاکټر صاحب دا راته ووایي چې په دغه خبرو باندې تاسو پوهیږئ هم بیا په ښه ادارو کې هم پاتې یئ او دا ډېر لوی امکانات لري چې تاسو ځان له انفلوئنشل سرکل پیدا کړئ خلک را پیدا کړئ په دې لړ کې تاسو څه کوئ څه انسټیټیوټ روان دی شروع دی یا کم عملي ګامونه تاسو په خپله پورته کوئ کله زه په دې نتیجه ورسېدلم چې زما خپل یو سوچ دی او چې هغه علم چې هغه ستا په کار را نشي که نه هغه وایي که نه چې کم څوک په جګړې وخت کې په کار رانغی بیا وروسته ځان راوته دا علم هغه دی که هغه علم که ستا کور کې په کار رانغی ستا کلي کې په کار رانغی ستا وطن ته په کار رانغی او تا ډېر غټ غټ کتابونه لیکلي او غټ غټ یو مې بي انکلوډ ان سکالسټک لیسټ ون انکریز بشي یو نیم ان د سکالسټک لیسټ بټ د هغې افیکټ نه راځي سوسایټي کې افیکټ دا چې ما کله ذهن کې دا وکړله چې میدان تعین کوي میدان دی د ساينس لپاره فیکټري انډسټري پروډکشن ویلیو ایډیشن ټیکنالوجي ډیولپمنٹ پروډکټ ډیولپمنٹ پروډکټ فارمولیشن اوس دا لکه د مثال زه به تاسو ته وایم چې دا کووډ-19 چې دی یا کرونا وایرس وبا چې راغله دې کې ډېر څیزونه داسې دي موږ سره لوکلي اویلیبل دي ګوره ډېر څیزونه موږ سره لوکلي اویلیبل دي چاینا د دې علاج هم د لوکل څیزونو نه راوځي وی آر بیټر دین دیم اصلي کې موږ خپل شی اون کولی نه شو دا موږ سره المیه ده موږ خپل شی موږ په ځان باندې فخر نه شو کولی احساس کمتري موږ په هغه حد کې رسولي اپلایډ ساینسز کې ریسرچ په نشت وجه باندې کوم مجموعي طور سره احساس کمتري ته تللی هغه د لیډر کار اوس دا دی چې د هغه احساس دی نه راوباسي وي کین ډو مینی ثینګس وي هیو مینی ریسورسز ډاکټر صاحب دا به هم د ډېرو خلکو په ذهن کې سوال راځي ډېره ښه خبره تاسو ټریګر کړه چې ډاکټر صاحب دومره لوی سړی دی نو دی په امریکا کې ولې نه دی دی په لندن کې ولې نه دی چې دی دا هر څه کولی شي دا یو سوال خو به هم د یو لیمن راپورته کېږي سر د ساینسز کې یو بیوټي ده که نه سوشل ساینسز کې ویریبل ډېر زیات وي نیچرل ساینسز کې اوبه هلته هم H2O دي او پاکستان کې هم H2O دي دا د هایډروجن پکې دوه دي او اکسیجن پکې یو دی که نه دا اوبه که دا امریکا کې دي او که دا پاکستان کې دي نیچرل ساینسز کې بیوټي دا ده چې د دې اپرچونیټیز چونکې هلته اکوپمنټ او سیسټم ښه دی ځکه خلک هغې ته دا کوي خو موږ سره ریسورسز ډېر زیات دي که زه تا نه دا کاونټر کوېسچن وکړم چې امریکا که دومره مړه ده نو هغه افغانستان باندې ولې اټیک کوي
هغه افغانستان باندې ځکه اټیک کوي چې دلته ریسورسز دي د هغې ایکسپلوریشن دی نه شو کولی زموږ نااهلیت نه هغه فایده اوچتوي وای ډونټ وی ډو دیټ جاب اور سیلفز موږ خپله باندې دا کار ولې ونه کړو موږ ځان کې صلاحیت ولې پیدا نه کړو موږ چې ته ټول پی ایچ ډي کسان او ریسرچر هلته ولېږې ما ولېږې بل ولېږې بل ولېږې وای شل وی ګو دیر وای ناټ ډاکټر صاحب دا راته ووایي چې د کنونشنل سیستم میډیکل سیستم دی د دې تر څنګه دا گرین میډیسن دا کوم کانسپټ چې تاسو مخکې راوړی دا څومره مهم دی د گرین میډیسن د ډسکشن نه پهلا موږ لا او پبلک لا مطلب دا دی پبلک لیول باندې دا اویرنس د کول دي کمیونیکیټ کول دي خلکو سره خبره چې ډیزیزز کې فرق څه دی یو دی فنکشنل ډیزیزز او یو دی ستا ایمرجنسی ډیزیزز ایمرجنسی ډیزیزز کې په دنیا بھر کې موجوده کنونشنل ایلوپیتھک میډیکل سسٹم د دې اس میچ نشته څوک یې مقابله نشي کولی چې کله راځي خبره د فنکشنل ډیزیزز فنکشنل ډیزیزز کې دا دی چې مثال کې د دې کې مې لږ درد دی په جوړونو مې درد دی دا دی کرونیک ډیزیزز موږ کرونیک ډیزیزز هغې ته وایي هغه ډیزیزز چې هغه تا نه د کار نه وباسي ډېر زیات او نه ورسره ښه کېږي ستا ایفیشنسي اټس ا کاینډ آف موربډ سچویشن پیدا کوي دې کې انفارچونیټلی میډیکل ریسرچ چې کوم دی میډیکل ساینس کې چې ریسرچ شوی دی انفارچونیټلی هغه د میډیکل مینجمنټ یا د میډیکل سیسټم حصه نه دی جوړ شوی داسې نه چې هغه په اویلیبل نه دی یا لټریچر کې نشتی یا ساینس کې نشتی میډیکل دې کې خلکو ته به دا پوهه تاسو ورکوئ چې په میډیکل سیسټم کې او په میډیکل ساینس کې د ځمکې او اسمان فرق دی میډیکل ساینس د ریسرچ ته وایي چې ستا د ډیزیز خلاف چې کوم ریسرچ کېږي نو فنکشنل ډیزیزز کې یا کرونیک ډیزیزز کې هغې کې کینسر راځي لیکن کرنٹ میډیکل کنونشنل فیل دی بالکل او جسٹ تا پیسې د جیب نه وباس او دویم میټابولیک ډیزیزز دي هغې کې هم دی سیسټم فیل دی هارټ کې کم یو سړی صحیح شوی ته ما ته وایه او سرجری انټرونشن سټانټ او دا هغه زه ته یو اگزامپل راکوم موږ یو پروډکټ دی وخت گرین میډیسن کې تیار کړی او د هغې نوم پرو هارټ ارل سولوشن دی موږ په چیلنج باندې ویو چې ته دا استعمالوه ستا هایپر یعنی هارت سره چې کوم سرکولیشن سیستم سره اسوسییټډ ډیزیزز دي لکه هایپرټنشن دی ډسلیپیډیمیا ده لیپټ پروفایل هائی کولیسټرول وغیرہ ډایبیټک کارډیومایوپیتھی ده یعنی هارت مسل چې کوم دی ډیمیج کیږي دیر از نو ټریټمنټ آپشن ان د کرنٹ میډیکل سیسټم لیکن موږ یو داسې پروډکټ ډیولپ کړو چې هغه وایي چې به چې دا کم د کارډیومایوپیتھی ده ډایبیټک کارډیومایوپیتھی پرټیکولرلی چې د ستاره هارت مسل ډیمیج شي د غیر ریپیر نه کیږي خو ته دا مسل ډیمیج باندې کولی خو شي بندولی شي خو انفارچونیټلی دیر از نو میډیکیشن فار اټ نو هغه به موږ به هغه سړی بیا په مینجمنټ واچو یعنی چې هغې سره لایف تیرولی شي نه ښه کېږي او نه د د هارټ چې کله زما انجیوګرافي وشي یا سټنټ پاس شي یا بایپاس نو بیا خلک وایي چې منډه به نه وهي په پوړو به نه خېږي په چړۍ به نه نو تاسو چې کومه دوی ورکوئ فرض کړئ تاسو چې کوم وایي چې د گرین میډیسن په بنیاد موږ مخې ته راوړې ده نو آیا دا سړی واپس ژوند ته بیا راولي یس ګوره جی ماربیډیټي خو ته که یو سړي ته ووایې که نه مثال کے طور پر هارت ډیزیز خو ډېر قسمونه دي که نه که ډېر وجوهات دي پلاک فارمیشن دی دغه دی که نه ایجکشن ریډیوس ایجکشن فریکشن دی یعنی پمپنګ نه کوي دا ډایلیشن دا ډېر ټو مینی تھنګز آر دیر دې وخت کې خو دا وخت اجازت نه راکوي چې موږ ډېر ډیټیل سره خبره خو زه تاته یو خبره وکړم ته به داسې میکینک نه ګاډی سم کړي چې هغه تاته تیز به نه چلوي ګاډی یو لیمیټډ سپیډ درله راکړي نو چې هغه نه کوي ته په هارټ کې ولې دا شی ایکسپټ کوي بیا ځکه ستا سمجھ کې نه راځي که نه ټرای ټو انډرسټینډ که ته ما ټیک کوې ما یو نارمل سړی جوړ کړه چې زه راشم واپس کار وکړم ژوند ته راشم بیا ژوند ته راشم زه کنټریبیوټ کوم او که ته ما کټ زما ډیسټینیشن دی بیا قبر د هغې نه زیات بهتر دی ډاکټر صاحب ډېر آخري پوښتنه مې دا ده چونکې تاسو خبره وخت هم لنډ تنګ دی تاسو چې په دغه څیزونو باندې دومره پوه یې د دې په بنیاد څومره چې زه ورسېدم نو ستاسو خبرې جوابونه ډېر په دلیل سره دي تر اوسه پورې تاسو بیا کړي څه دي داسې څه دي چې تاسو ټولنې ته ورکړي دي او د هغې نه خلک ګټه پورته کولی شي او واپس ژوند ته راتلی شي موږ چې لیور کې ما پرټیکولرلی زه به تاسو ته وایم چې لیور کې آن وچ آی فیل پراؤډ یو انسان بچ کول چې دي سر ما ته LRH نه پیشنټ راغلی چې ریفیوز دی لیور کې ټرانسپلانټیشن لپاره دغه دی افضل شای نوم دی ډېر دي ټو مینیز آر دیر آی کین پرووایډ یو د لیسټ او هغې نن نارمل لایف تیری
او ډېر همبل ایکسپینډیچر یعنی ډېر کم پیسو باندې همبل ایکسپینډ یعنی thousands کې هغه ته ویلي 60 लाख 70 लाख 40 लाख 50 लाख نو موږ ډېر همبل دغه سره او هغه نارمل لایف تیری ایویډنسز دیر ریزن څه دی پته تاسو ته یو دی چې زه به تاسو دا وایم که نه واچفul waiting چې ورته موږ وایو که نه واچفul waiting تاسو دا لفظ ما تاسو ته ویلی واچفul waiting موږ دې ته وایي تا ته یو د هغې وجوهات معلوم شلله چې بهی د ایس جی پی ټي زیاته ده د ایس ټي زیاته ده د الکلاین اے پی الکلاین فاسفیټیز زیات دی او د مطلب د دا سیزونه بایلور بین او دا زیات دي دا خو تا ته پته یو آر کیپینګ واچینګ all these data نن ټیسټ وکړه سبا ټیسټ وکړه ډو یو هیو اینی سلوشن ټو ریډیوس دا چیز ریډیوس کې نو که تا سره سلوشن نه او ته یو سړي ته یو ښه چوکیدار چې وایي چې غل راغی انفارمیشن راکوي او ټوپک نه چلایي که نه نو آی کین ناٹ ټرسټ یو زما آی ایم ناٹ ریډي ټو ټرسټ یو دس از جسټ ا واچفul waiting موږ هغه ته وایي ستا کرټینین دومره شله ستا یوریا دومره شله ستا دا داسې شو جی اف آر دا شو کډني فیلیر ته روانه ده زه تا انفارم کوم بټ آی ایم unable to do anything green medicine do not say like this green medicine will provide you and will give you a solution موږ سلوشن دا ویو چې کم ډیمیج روان دی د هغې ډیمیج کاز اکسیډیټیو سټریس دی دا څه مخکې هم تاسو ته ما ویلو اکسیډیټیو سټریس چې ځل جسم ته راغی نو مسل ډیمیج کیږي پروټین ویسٹ مسل ویسټینګ کیږي مسل چې کله ویسټینګ په باډي کې شروع شي نو مسکولر آرګن کین ناٹ بی کیپټ انټیکټ دا هغه ته انټیکټ نشي ساتلی د هغې خطراتونه نو زمونږ په میډیسن کې سر دا یو غټ بیوټي ده چې موږ پیله د اکسیډیټیو سټریس ولا ډاون کړو د ډیمیج کاز چې د کاز اف د ډیمیج هغه موږ پیله کنټرول کړو زموږ دا زموږ کې زما سپیشالټي ده ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب خوشحاله اوسئ قدرمنو رښتیا خبره خدا ده چې د ډاکټر صاحب خبره په دلیل باندې ده د ډاکټر صاحب خبره د ریسرچ په یو پس منظر باندې ده ما ته رایادېږي یو شعر وی دی چې ژوندی و نو ډېر نه سړی و خدای دې وبخي ډېر ښه سړی و زمونږ په سیمه باندې د تاریخ په اوږدو کې همیشه موږ خپل ژوندي نه دي نازولي موږ د هغو د علم د هنر قدر نه دی کړی خو هغه چې بیا کله تر ګوره ورسي هله موږ ته احساس وسي چې دا خلک خو د کار و زه یو ځل بیا څومره چې زمونږ په دغه منطقه باندې میشته فکرونه دي خلک دي هغو ته دغه خواست کومه چې که موږ غواړو چې د انسانانو په ژوند کې دی یو ښه کردار ولوبو باید که موږ خپل یو کار نشو کولی نو هغه خلک چې هغه کار کوي چې د هغو خو کم از کم مرسته وکړو د هغو سره ودرېږو او د هغو په خبره باندې کم از کم ځان پوه کړو هم د دغې سره د نن دغه لړۍ پای ته رسي بیا به ډاکټر صاحب راولمه ستاسو کومه پوښتنه وي کوم سوال وي د کمنټس په شکل کې تاسو کولی شئ نوي موضوعات به موږ په ګرین میډیسن کې چیړو په هغې باندې به خبره کوو افسر افغان ته اجازت راکوئ ښاد آباد او بریالي اوسئ